چېرې دا کسان د دوی پارټۍ کې خفګان دي د موجوده امپین هم د 57 د هغه نه هم ډېر زیات خلک خفه دي ځکه چې په الیکشن کې ډېر زیات ګل نوبان دعوې کړې وې او اوس هغسې حالات نه دي د هغوی ورکران هم ډېر زیات خفه دي مایوسه دي ناست دي چې داسې یو لیست موږ تیار کړو او په هغې باندې موږ عمل شروع کړو نو موږ سره به شمولیتونه هم راشي او دویم هم چې کومه د دې وبایي مرض د وجې نه حالات لږ د جمود شکارو هغه به هم روان شي دغه اجنډا ده په دې باندې به هر یو ملګری د خپل سوچ مطابق خپل رای اظهار کو د خیره سره او دا هم کوشش شي د پارټي دا په ځان نه نه چلېږي نه څوک په ځان نه چلولی شي بیا 57 کې موږ ته ځای په ځای پکې مشکلات شته نو دا یو مشترکه طور سره چې موږ غونډ را پاڅېدلي نه یو د هغې مشکلاتو وجه دا ده چې دا د 3 حلقو یو مجموعه جوړه شوه د هغې نه یو حلقه جوړه شوې ده نو هغه چې موږ غونډ ملګري خو دا ده چې موږ سره په هر یو یونین کونسل کې داسې تکړه تکړه ملګري شته لکه څنګه چې موږ سره په عمرزو یونین کونسل کې اشکلي دی نو هغه یوازې د عمرزو یونین کونسل کې نه دی هغه په چندروډاګ کې یا په میر عمرزی کې هغه په ترمزو کې هر ځای کې هغه خپله سرسو لرلی شي داسې زموږ مشتاق ملګري داسې زموږ د عثمانزو هلته خو کار ټیک دی خو چې دا کوم ځایونه دغه پاتې دي نو خصوصي موږ سره شته ورکر لحاظ سره هم که وګورې په پي کې 57 کې د قومي وطن پارټۍ ورکر ډېر زیات دی خو دا اوس په یو پیج باندې راوستل دا زموږ د ټولو ذمواري ده انشاءالله دا کوشش به هم کوو او په دې اجنډا باندې ټول ملګري د خپله تجربې مطابق د خپل رای اظهار وکړي شمشیر خان طرفه تاسو ټول ملګرو ته موږ هرکلی پېښ کوو په هغې کې زموږ څونه مشران راغلي لکه څنګه په دې کې عبدالله جي صاحب دی یحیی جان دی اشق ناظم صاحب دی یا موسی تره دی عقیل دی زموږ څونه ملګري دي نو هغوی ته موږ سلام پېښ کوو چې دونه مصروف وخت کې تاسو راغلی او دلته موږ غونډه وکړه زه به کوشش کوم چې خپل ریپیټیشن نه ورکړم ځکه زموږ مشران ټولو خبرې وکړې او ډېر صحیح خبرې وکړې زه به دا ووایم چې موږ د دنیا پالیټکس وګورو انټرنیشنل نو هغه پارټۍ کامیابې دي چې کم لوکلي خلکو سره انټریکشن شته یا رابطه شته دي دا موږ چې نن راونچي وو نو دا لوکلي لکه دا یو قسم لوکل ګورنمنټ دی لکه موږ راونچي وو جرګه کوو خلکو ته کینو خبره اترې کوو بل سبا دا کم وخت چې دی نو لکه دا وایرس هېڅ پته نه لګي ګورنمنټ هم دا بار بار وایي چې یاره شپږ میاشتې کېدی شي دا کال خو دی نو موږ خو لکه څونه به یو سړی کیني هفته به کیني 10 ورځې به کیني میاشت به کینی نو موږ له پکار دی چې موږ دا شان مرګي روزو او لوکلی یو کونسل په سطح باندې په ډیسټریکټ په سطح باندې تحصیل په سطح باندې زموږ څومره عہدهداران دي مشران دي راغون چې دا شان غونډه وکړي خو لږ د حالاتو د ګورنمنټ انسټرکشن هر فالو کوي طریقې سره لکه موږ نن راغون شي و طریقې سره نو پکار دی ځکه چې موږ به څونه به یو پارټي صبر وکړو نو دا شان مشران هم ګرځي سکندر خان شو افتاب خان شو چې هغوی ګرځي نو موږ له پکار چې موږ ټول نه پهله روز موږ ګرځو نو موږ له پکار چې شان یو بس انټریکشن ساتو دویمه خبره دا ده چې لکه د ګورنمنټ پالیسۍ مونږ کریټیسایز کوو په نن وخت کې که تاسو وګورئ نو ګورنمنټ چې دی نو مهنګایي ډېره زیاته راغلې ده تیل ته وګورئ تیل څونه ګران شوي دا شان شوګر مافیا لکه ډېر د ګورنمنټ داسې پالیسۍ دي چې ډېر زیاتې غلطې دي نو موږ هغه شی موږ ذهن کې ږدو بل دا خبره شروع چې ګورنمنټ هېڅ پته نه لګي میاشتې هم شته دی کېدای شي شپږ میاشتې پس ختم شي کال پس ختم شي 2 کال پس په وایسه زموږ هېڅ کار نشته دی موږ له خپل ځان ایکټیو کول پکار دی موږ له وطن پکار دی چې موږ سره څونه ټایم میلاویږي هم زموږ فایده ده فایده دا ده چې موږ خپل ملګري څونه که موږ نه یو سړی خفه یي موږ رضا کولی شو موږ کېناستي شو موږ یو بل سره رابطه ساتلی شو نو هغې زموږ کار نشته موږ د روزو موږ د خپل ملګري چې دی داسې یو ځای په مخ وړاندې بوځو او ان شاء الله چې موږ نسته کېږي او دا قومي وطن پارټي چې دا یو کور دی دا لکه داسې نه چې یو کس باندې چلېږي دا زموږ کور دی دې کې موږ هم راځو دې کې تاسو هم راځئ دې کې موږ یو بل سره خبرې هم کوو زموږ مشران هم کښېني پاسي
نو ان شاء الله موږ چې څونه کېږي د پارټۍ سره به موږ کوو او د عوامو خدمت کوو. مطلب دا چې موږ یو قسم د عوامو ریپرزنټیټیو یو که موږ دلته څونه ملګري پاڅېدلي وو خبرې کوو تاسو ته نو موږ ستاسو نمایندګي اصل کې کوو. نو ان شاء الله موږ به خپل وس مطابق چې موږ څه کېږي تاسو سره به کوو او موږ له پکار چې لکه پارټۍ لپاره سوټ وو او باقي ان شاء الله به چې سم نه کېږي کوو. مهرباني. نو د هغوی ډېره شکریه ادا کوو. ورسره د راغلو ملګرو کوم زمونږ کشران دي مشران دي د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی په دې ګرمۍ کې او په دې لنډ تنګ وخت کې هغوی رالي او په دې میټینګ کې شرکت وکړو. ځکه دا میټینګ داسې مختصر غونډه کې و څنګه چې چیرمین صاحب ویلې چې تېر شوي حکومت چې کومې دعوې کړې وي هغوی چېرې زه به جوار کرم او هغه بیا دونه وږي کوي او د هغه وږو نه په تاسو باندې مونږ ته خیر څوک به نینې خوري او څوک به اوړه خوري او څوک به څه خوري څوک به څه خوري. نو هغه دعوې ټولې چې نو منګړه توختې او هغه د قول او فعل کې د هغه تضاد و. هغه چې کوم خبرې وکړې هغې ته عملي جامه او سیستم باندې جوړې شوه. نو څنګه چې زمونږ صوبایي قائد سکندر حیات خان شیرپور صاحب هغوی بل ورځ راپاڅېد یو مختصر غونډه کې میټینګ یې وکړو او د ملګرو ته یې په ذهن کې یو خاکه جوړه کړه چې تاسو راپاڅئ او کور کور ته او هر یو ویلیج کونسل ته او هر یونیټ کونسل ته دا پیغام ورسوئ دا پښتانه زمونږ د عوام چې دا خبر کې د دې نه چې کوم هغوی کومې دعوې کړې وې دغه خلک ناکامه شو او ټولو ته پته ولګېده د پارټۍ خپل ملګري د هغوی نه خبري تاسو لاړ شئ او چې کوم ملګري دغه ناراض ملګري دي هغوی ته هم ځان ورسوئ هغوی هم د دې شي ته خبر کړئ چې هم تاسو ویل چې یاره دا به کېږي او دا به کېږي نو د هغې نه هېڅ هم جوړ نه شو. نو اوس ملګرو دا زه خو خپل یو سجیشن یو دغه تاسو ته وړاندې کوم چې څنګه دلته مونږ پروګرام وکړو داسې څنګه چې لاړ شو د ملک رضا خان د شیرشاه خان دې ځای کې یو ښکلی میټینګ به دې نه پس کېدو. بیا د هغې نه پس د بالولي کوم میټینګ چې مونږ دې نه مخکې د کرونا نه 204 ورځې راتلو نه مخکې یو میټینګ مونږ یې ایښلی په بالولي کې د هغې ابرار خان ته هم پته ده سجاد انور هغوی ته هم پته ده هغوی هلته کې ټیم مقرر کړی و هغې له به سکندر خان شیرپور صاحب په خپله ټیم ورکړی و زه به راځم دغه میټینګ ته. هغه میټینګ هم پوسټپون پاتې شوی ونه کړی شو نن پورې چې دغه میټینګ له هم توجه چیرمین صاحب په وساطت د دې میټینګ په وساطت تاسو ټولو ته دا وایم چې دغې ته راپاسو دغه وکړو داسې چې نو په کاکړو کې کول غواړي سکیټیټاره کې کول غواړي په سرکي کې کول غواړي په غزګي کې کول غواړي ملګري چې نو خواهشمند ډېر دي د میټینګونو هغوی 200 کسانو ما ته ویلي چې زمونږ په ځای باندې میټینګ کېده او دا کوم دا پیغام به مو رسي او موږ چې خپل کوم تنظیمونه چې نو دغه وکړو زاړه تنظیمونه چې دي د هغې وخت ډېر شوی نو نوي تنظیمونو یو آغاز به پکې هم وشي دغه ایجنډا او باقي تفصیلي خبرې نور مشران ناست دوی به کوي. زه ستاسو ډېر زیات بېحد مشکور یم سره د چیرمین صاحب چې هغوی په دې لنډ تنګ وخت کې داسې هغه را جوړ کړو او کوم ملګري چې د دې میټینګ په وساطت بعضې ملګري پاتې شوي دي د هغوی نه هم بخښنه او معذرت غواړو. انشاءالله روان میټینګ کې به بیا ټول شو لکه مشتاق خان تورنځی هغه موږ په یو کنفیوژن کې پاتې شو چیرمین صاحب داسې هغه وکړو هغه بیا ووایه چې تاسو ټولو نه اول زه معذرت غواړم زه لږ لیټ رالم ما لیټي وشوله ما نن زه لږ ډیله رالم او وخت مې وروسته راورسېد. ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې په ټیم راغلي دي او په ټیم باندې دې کې حساب کتاب خپل برابروي. د تنظیمونو دغه بابت کې به زه یو خبره وکړم چې موږ سره یو پروګرام دی زوړ یو پروګرام دی موږ سره هغه پروګرام موږ صحیح ملګري دې خفه کېږي نه موږ صحیح ټیبل نه کړی شو په علاقه کې څه خو دا هم بدقسمتي ده چې د ښه خوراک نه هم د خلکو توبه کېږي. نن ما ته یو سړي ویلې چې زموږ په دې مخ په ځمکه چې څه کار شوی دی نو د آیات محمد خان شیرپو نه راواله د آفتاب احمد خان شیرپو پورې دې خلکو دا کار کړی دی که سکول دی که سړک دی که بجلي ده هر ځای کې که انفراسټرکچر دی که مواصلات دي که نومې شی دی هر وخت موږ دا خبرې کوو خو عملي طور موږ دې ته سوچ نه دی کړی. ځینې خلک وایي چې حکومت په ځینو خلکو راوستی دی دغسې دې خلکو چې خلک شي قوم شي. تاسو به ډېر ملګري زموږ همزول یئ مشرقي پاکستان به ستاسو یادېږي د دنیا پوځ پکې پروت و د
د دنیا خلک پکې پروت وو خو چې قوم ور ولاړ شو نه ټوپک کار کوو نه پوج کار کوو نه توپخانې کار کوو ووټ موږ صحیح نه دی اچولی صحیح دغه موږ نه دی کړی اوس د تنظیمونو خبره چې کومه ده د تنظیمونو دا هم موږ په دې میټینګونو کې وایو د عملي ته ورسنۍ پکار دا ده چې زه عمرزو کې سم نشم کولی که عمرزو ته راځم نو دا فضول دي نه په عثمانزو کې څه کولی شم که راځم نو دا فضول دي پکار دا ده د پارټۍ د صحیح کولو لپاره چې زه نثار خان علي شاه ملګری دی زموږ او بلکې دی ډېر زوړ د ډي سیس کې وفادار دی د عبدالله شاه چیرمین صاحب چې موږ د کلي دا کمیټي زموږ جرګۍ او موږ کار زیاتي هم نه کوو په هفته کې یوه ورځ د مقرره کړي ټولو سره خلک به هم خبر شي کار به هم بالکل ټیک شي خلک به هم شامل شي موږ خو دې حکومت داسې یو کار وکړ چې خلک په خپله جوړ دی او که زه دا ووایم چې ټول پښتانه ګنګس دي نوم یې سړی ګنګس کړی دی غنم په 2300 نه میلاویږي په تاکال کې بل ورځ واقعیت شوي وو زه تللی وم هغلته چې ما عملي طور خلک ولیدل لارو ته راوتلي وو د سمدیحال مخکې جنګ جګړې کېدلې تاسو به په دغه باندې ګورئ دغه باندې خو زه نه پوهېږم او نه دغه شوق هم ډېر نه لرم خو عملي طور ما هلته لیدلی وو پښتانه تنګ شوي وو دومره جنګ جګړې کولې خلک پکې وال خوړلي دي نو خلک یې پوره ګنګس کړی دی خلک خېټې نیولی دی موږ دغه قاعده کارونه زه په دغه سره یم چې موږ ښه خلک کارونه کړي وو مشرانو دغه به بالکل کار کېږي خو یو اخري درته یو دا سوال کوم چې جرګړې د کلي په سطح مشران ثابت دي که زه عمرزو ته راشم هسې ټیم ځایه کوم که زه عبدالله صاحب دې له لاړ شم هسې ټیم ځایه کوم که شمشیر خان څخه به زه څه وکړم دلته هغه ښه پوره په خپله کار کولی شي دوی اوسه دي موږ په مندني کې په ډکي کې په ایسارنیري کې یحیی جان دی اوس ته ورته وایم چې د تمکو ورځ هم دي د اتوار په ورځ بیخوان هم راوس روانېږي بیخوان به هم روانېږي د اتوار په ورځ چوټي نن نه ورته وایم چې هر اتوار دی جرګه جوړوي موږ به ورسه غاړئ د سهار نه د شپې د 11 پورې ډېره مهرباني ډېره حلقې سکرټري حاجي عبدالله جان صاحب زه د موسی جان ناظم صاحب ټولو خبرو سره مکمل اتحاد کوم خو دا خبرې څنګه چې لالا وویله موږ وکړو ورنه بهر څه نه وي په دې پورې ایکشن ولې موږ اوس یو کس ما پاتې ناظم صاحب یحیی جان صاحب تاسو ته مې ما همدلته دا کمیټي جوړه کړې هم په دې ځای چې کوم د دې دانه چې اسد ته شمشیر لالازوي او که چا نه پېژني تعارف ورسره وکړم ټول یې پېژني خو بهرحال بیا زمون په یونین کونسل کې هم کسان شته په سیکرټري چاره کې ما سره ملګري آنلاین دي که څوک وایي دا یو وایي دا ګډ او دا میدان اوس پورترینګ وکړو اوس په جرګه ورشو خبره نور فاینل ده نور خبره همسه فاینل ده په محمود آباد کې زموږ ملګري شته د هغې اشرف ناظم ته هم پته ده داسې ډکي کې موږ سره کاندارو کې مولیانو کلي کې منشیانو کلي کې په ټول حلقه کې موږ الحمدلله رابطې شته دعا سلام دغه او هر سړی دومره دغه دی چې ویسو وکړو او څنګه چې ناظم صاحب خبره وکړه چې یاره خلک دغه یې راځي دې کې دروغ نشته وایي چې هغه کوم تیري دي اخبار ما وکړه د هغې ورته یم په کلمه ورته یم چې زموږ د دوایي مرګي پلیمین نامې ده هغه رومدي ارشد مردي ورته ویلي چې په ما جرګاو کې زم در روان دي خلک داسې را روان دي رومدي ورته دغه درته پلیمین نامې ده دوایي دی شمسر سره کور دی تپوس ته وکړي هغه خان ته خبر راسي خان چې موږ به جرګه وکړو نو بهرحال خلک ډېر زیات پیډپ دي عمرزو کې چې موږ وګورو پوله ډنډونو کې داسې یو ټیم ورک اوس جوړول پکار یونین کونسل تنظیم پورې جوړول پکار دی په یونین کونسل کې بیا د واټ تنظیم ضروري دی خو یو زه د حلقې چیرمین په نوټس کې راولم که تا ته کله د حلقې د یونین کونسل ممبر یا عہدهدار وي غټه عہده وي وړه وي ورسره یا ورکیل وي تاسو ته چېرې دي دا پلانې خپه دی ورته چې ورشو نو زه هم کم از کم چې سبا نه بېګا ده پرېږدي چې یاره درل ستاسو مصروفیات زیات وي ټایم ورته فکس دی هغه ټایم باندې ورته ایکشن اخیستل پکار خلک ډېر زیات راغلي دي اوس موږ ته لږ هلې ځلې پکار دي او چې وګرځې په صوبه کې
جناب الطاف احمد خان شیرپا غوندې کې شخصیت نه ملایږي دې پسې به ډېر خلک وګرځي خدای شخصیت بل نشته ډېره ډېره مننه جی د 57 کې چیرمین ریا جان رو زمونږ ضلعي مشران حلقوي مشران د یونین کونسل ملګري د مختلفو په جمع السلام علیکم نننۍ ایجنډا دوه خبرې دي چې یو کومو یونین کونسلو کې تنظیمونه نامکمل دي هغه مکمل کول پکار دي او دا ډېر ضروري خبره ده چې بنیاد د پارټۍ بنیاد چې کوم دی نو دا د یونین کونسل تنظیم دی ځکه چې ستا هر یو کار د یونین کونسل د بنیاد نه چې ته بنیاد ویلی شي یونین کونسل تنظیم چې کوم ستا هر یو کار په دې مضبوطېږي او په دې خرابېږي نو لہٰذا موږ لا په دې کې بالکل تاخیر پکار نه دی چې موږ زر تر زره عملی طور په زبانی از مطلب خبرې وشولې او مطلب تقریرونه وکړو بس خپل لغبتي کو زه به خبره زموږ نه هېره شي نو دا نه ده پکار زر تر زره پکار ده چې موږ تنظیمونه مکمل کړو زموږ چیرمین صاحب ناست دی د 57 یا جانو زه هغوی ته مطلب هم د دې خبرې زیات کړ په زورن سره وایم چې دوی دې دغه شي لکه څنګه چې عبدالله وروي چې پلا سرکټي ډاله کې په مالولي کې په مختلفو یونین کورسونو کې خلک د دې خواهشمند نه چې موږ د دې غونډې کې دا مې یو خاص اثر دی دا مې یو خاص اثر دی چې موږ لاړ شو کینو تنظیمونه هم جوړ کړو پای کې به جرګې هم جوړې کړو دویمه خبره د ایجنډې چې د موجوده نننۍ غونډې ایجنډه چې کوم دویمه خبره ده نو هغه زموږ جرګه سیستم چې په دې وخت کې ډېره زیاته ضروری خبره ده چې موږ چا لاړ شو څوک چا لاړ نه شي پښتون د پښتنې دی موږ به ورځو زه خپل تجویز د هغې جرګې د جوړولو خپل یو تجویز د مشرانو د خپل روم تقدمه شمشیر رئیس صاحب هم ناست دی وزیري مشران صوبایي مشران حلقوي مشران هم ناست یونین کونسل تنظیم دا داسې یو تنظیم دی چې هغوی به په یونین کونسل کې د دغسې خلکو نشاندهي هغوی ته پته لګي ځکه چې هغه ضلعي مشرانو ته پته نه لګي هغه د حلقې مشرانو ته اوس مطلب دې ته یا جان د ډکي او اوسېدونکی دی هغه ته به د ډکي پته لګي هغه ته د عمیر عمرزی یا د میرا خاص یا د چنګروډاګ یا د میرا چې کوم دی نو د تورنزی یا د نور مختلفې څومره په 57 کې راځي پته نه لګي هغه خلکو ته پته لګي چې کوم خلک په کوم یونین کونسل کې اوسېږي نو هغوی ته هغه خلک هم پته لګي چې دې سړي الیکشن کړی دی بیللی دی یا ګټلی دی خو ده مطلب یو اوټ اخیستی دی یو اوټ بینک د سره شته د سره یو خپل خاندان د په شا باندې شته یار دوست شته کور کلی شته یو اثر رسوخي شته هغسې خلک چې کوم دی موږ له پکار دي چې هغوی پسې موږ جرګه سیسټم جوړ کړو په کوم ځای کې چې مطلب د ضلعي یا د حلقې یا د صوبې د مشرانو ضرورت کېدی شي نو موږ به راځو خو ضروري دا ده چې موږ د یونین کونسل وایز یو جرګه سیسټم وکړو الحمدلله په هر یونین کونسل کې چې کوم دی زموږ باسره خلک شته باسره ملګري شته چې د هغوی نه خلک شرمېږي د هغوی د مخ نه چې کوم دی خلک ډېر زیات قدرې کوي چې هغوی چېرته په کټ او په حجره او په دروازه ودرېږي زما په خیال باندې چې ډېر ښه اثر به ودغه شي اوس وخت بالکل وخت څنګه چې مطلب من وړاندې مشرانو خبرې وکړي چې خلک مایوسه شوي دي خلک د هر طرف نه چې کوم دی مایوسه دي زه به تاسو ته خپله یو خبره وکړم ستاسو په وړاندې چې ولاړ یم قسم زما په خدای نو زه داسې دا خبره تاسو ته ځکه کوم دې ملګرو ته چې لږ په دې باندې سوچ وکړي او فکر پې وکړي جیل کې وم او کله چې زمونږ د عمرزو سابقرونه زمونږ ارشد خان دی او خورشید خان دی د پارټۍ نه لاړم زه په جیل کې پسې سلسله کې مونږ تللي د جمعه کې سرانجامې وه ما چې اخبار وکتو او اخبار ما ولولو خدای شته چې ما کې یو پښتو یو ننګ راپورته شو دا تاسو ته وایم نن زما په خیر چې څنګه زه زما هغه جذبه د پښتو یا د نن یا په دې خبره راپورته چې را شیرپاو خان خو د خرابېدو سړی نه دی
شیرپاو خان هغه ښېګړو ته چې موږ وکتل او دې خلکو د دې بې وفایي ته موږ کتل زما په خیال یا بې پښتو دی هغه ننګ ته موږ کتل نو دا مناسب نه وه نو موږ له خپله دومره ننګ راغی چې را شیرپاو خان د خرابېدو سړی دی دغسې نن د دې ضلع 400 نه چې بلکې د دې دغه چې کوم دی KPK خلک چې کوم دی هغوی هم دا چې کوم ځای کې موږ دا خبره کوو نو خلک هم دا خبره کوي چې را شیرپاو خان که سیاست کوي نو دغسې خلک دي نن او بیا خاص کر کې زموږ 400 په 400 کې بیا زموږ 57 او 57 یو دغه چې کوم نه چې کوم زموږ شغدان شفقت درشنواله د زموږ د منځو پورې یا مطلب دا 400 والا هلته خو بچي ته پته ده شیرپاو خان نن د هر چا نه چې کوم سړی مایوس دی هر چا نه چې کوم خلک مایوس دي موجوده چې کوم کار روان دی هغه که موږ یو نو مطلب خپله باندې خبره دی نن هر سړی که ګوټ کې کچاري کې په ټاکې چلی که مزدور دی خو هغه په دې خبره ډېر باخبر دی په سیاسي توګه باندې ډېر بیدار دی د هرې خبرې نه خبر دی چې بھائی د دې سړي کارکردګي څه وه د ویل څه او کوي څه دا ټولو خلکو ته پته ده خو موږ له لږه دا خبره په هر ځای کې چې کوم دی په اجرا جومات په ډله ټپله په کوڅه په هر یو ځای کې بل موږ له پکار شي د دې څخه وکړو چې بھائی دې سړي کو ویل څه هغه خبرې کړې وه اوس د هغې نفي روان دی دا یې ویلي د هغې اوس نفي روان دی دا ټولې خبرې په ریکارډ دي انډ ریکارډ دي سبا سوشل میډیا الکترونیک میډیا دا ډېره بیداره ده هر یو شی چې کوم دی ریپیټ کېږي نو وخت نه ضایع کوم ملګري ناست وي ټول نو همدغه تجاویز مختلف تجاویز به راځي خو جرګه سیسټم نه جوړ کړی شي زر تر زره دې جوړ کړی شي او زر تر زره دې ملګرو لا چې کوم ځای کې زموږ د صوبې د ملګري د مشرانو ضرورت دی د ضلعې د مشرانو ضرورت دی د حلقې د مشرانو ضرورت جوړېږي موږ به په نیمه شپه هم درځو او موږ به چې کوم دی هغه خلکو ته کښېنو سوال به هم کوو نیت به هم کوو وګورئ بااثره خلک هغه خاندانونه چا الیکشن کړی یا نه دی کړی خو تاسو ته پته وي چې یار د کورنۍ سره یو اوټ بینک شته د دې یو اثر شته په دې کلي کې دغسې چا الیکشن کړی دی پیل شوی دی یا مطلب ګټلی دی دغسې خلک چې هغه مطلب ناست دي خفه شوي دي ناست ورتلو له پکار دي دا تاسو ته پته لګي د دې نشاندهي به د یونین کونسل د جرګې د دې نشاندهي به د جرګې چې کوم دی دا به د یونین کونسل د جرګې دا ذمهواري چې موږ ته د ضلعي مشرانو ته د حلقې مشرانو ته د صوبې مشرانو ته تاسو په ګوته وکړي او انشاءالله موږ د حلقې په سطح باندې یو جرګه سیسټم پکار دی اب هم ستاسو سرپرستي کوي تاسو سره به هیلپ کوي تاسو ته چې کوم دی کې مطلب ضرورت وي هلته به دررسي زما یو څو خبرې ما چیرمین صاحب ته هم په مخکې دا موږ د موجوده ګوندې مشر چې کوم دی هغوی ته موږ کې څلور مشران ناست دي ډېره مننه والسلام